کتونکو سلامونه کوم لب خان شیرپوی یم په دغه رمضان المبارک کې یقینا چې روژې بس لاړې بیا یا نصیب چې بله روژه به وي او خو نه به وي داسې خوشحالۍ به وي داسې سرګرمۍ به وي خو نه به وي ګرانو کتونکو هر کال ډېرو خلکو ته لا اوس پته لګي چې لب خان شیرپو خو جوړېدا ړومبی کال دی او دې دا تقسیم کوي او بعضې مشرانو ډېر ښکلي متل کړي دي وي بعضې وخت وي په بدو کې به د خیر وي ډېرو خلکو ته زموږ رسایي نه وه نه هغه رسایي ورسېدلې او د هغوی په وجه باندې دړادړ پیسې را روان دي هر خاندان له چاله 15,000 چاله 10,000 نن هم یو مشال رور دی نو یو کور له 3,000 روپۍ رولېږلې او بل کور له 2,000 روپۍ رولېږلې یو بل رور چې کم دی نو 3,586 روپۍ کور له رالېږلي دي نن به دا موږ حواله کوو انشاءالله دغه شانته 8,000 روپۍ یو بل رور رولېږلې یتیمانو دپاره 1,400 روپۍ چې کوم دی یو بل رور په ایزي پیسه باندې رولېږلې چې ما کوم اپیل کړو چې دې پرې یتیمانو له کپړې اخلو په هغې کې د خلکو رابطې شروع دي نو دغه سلسله هم روانه ده نو دا هغه بدو کې به د خیر نو خلکو ته رسایي لب خان شیرپو پیجونه یو بند شي وو زما یوټیوب 3 لاک دی یوټیوب او په 3 لاک کې ماته $1 نه راځي ځکه چې دا د خلکو ریپورټ کړی دی دغه فتنو والا بدوین ښه دي چې لب خان شیرپو 11 لکه مې پیج وښه غټ پیج مې 11 لکه پاله ورو د نن نه 2.5 کاله مخکې 17 لاک د اعزاز ماته حاصل په 400 کې د ما نه په سوشل میډیا په فیسبوک زیات پالور چا لرل او نه په یوټیوب باندې په یوټیوب باندې اوس هم څوک زیات نه لري خو څه انکم یې ماته نشته دی او ویوز هم پرې نه راځي نو هغه بیا دغه خلکو ته خو د ویوز او لایک ما چې څنګه ذکر کړی وه چې داسې ټیک ټاکران دي پکې چې صورت اخلاص نه ورځي خو ناست دي بس راشه دا خبره ګرانو کتونکو موږ روجې هم تقسیمو موږ اوړه هم تقسیمو موږ چیني هم تقسیمو موږ غوړي هم تقسیمو موږ چای او دغه شانتې کولډ ډرنک هم تقسیمو د تېرو 10 کالو راسې تقسیمو یو دی کې موږ الحمدلله مدرسې جوړې کړي دي کورونه هم جوړ کړي دي کوارټرې هم جوړې کړي دي په زرګو زنانو ته هم سلایي مشینونه ورکړي دي علاجونه دي د ماشومانو یتیمانو علاج معالجه ده تعلیم دی او دغه شانتې نور اکټیویټي چې کوم دی د لب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن هغه روان دي نو دا یوه نه ختمېدونکې سلسله ده او همیشه د تېر کاله پورې دې کال چونکې موږ دغه 21-22 لاک پورې چې کوم دی نو تقسیم وکړو او تېر کال دغه شانتې 40 لاکه پورې هم رسولو په کرونا کې هم د 1 کروڑ نه اړولو نو دغه تقسیم سلسله روانه ده اوس دغه خلک خو به دغه وي چې غل او چور چېرته دونه وي چېره ما ولې دونه پیسې ورلېږلي دي او دغه پیسې د استعمال کړي د استعمال نه کړي خو بهرحال د هغوی هغه مشر دغه چغې سورې وخي نو کشران خو به یې وخي دا وخي دې وخت کې ګرانو کتونکو چې موږ د غریبانانو له د پیسو کم اپیل کوو یتیمانو له نو ستاسو د بچو به یي او خدای دې وس درکړي او خدای هم پرې خوشحاله ساته خدای ته د بچو اولاد غم مه خایه خو هغه یتیم چې د هغوی پلار نه وي نو د هغوی ژوند د کړمو سره مخ دی بیا په پاکستان کې بیا په خاصه توګه په دې پښتونخوا کې 10 کالو نه دا صوبه چې کومه دیوالیه شوې ده دې پرې تنخوا نشته اډوانسو کې تنخوا ملازم ته نه میلاویږي نو چې کله ملازم ته اډوانسو کې تنخوا نه میلاویږي نو دغې تنخوا سره دکاندار هم خراب شي او د هغه ګاونډي هم خراب شي دوی چې تنخوا واخلي نو خو بل خپلو بچو له څه اخلي نو ګاونډي بچو له هم واخلي نو دې پرې په دې پښتونخوا کې په تاریخ کې چې کم دی چې 10 کاله په ایماندار حکومت کړو نو هغه ایماندارو هغه صوبه داسې ځای ته رسولې ده چې په لومړي ځل باندې نوکر پیشه خلکو ته تنخوا نه میلاویږي نو په دې لحاظ سره چې الله پاک چاله ورکړې ده نو هغوی ته زموږ التجا ده په دې باندې زموږ اضافي حصه نمبر دی د چا 10 روپۍ وس کېږي د چا 100 روپۍ وس کېږي د چا 200 کېږي یا چا د یو ماشوم جوړې وس کېږي 400 روپۍ باندې ولا جوړه اخلو نو بالکل را سره تعاون کولی شي او مطمئن اوسئ کم خلک وي چې لب خان شیرپو خو پکې اوس وروته او دله چل نه ورځي او دا د تېرو 10 کالو راسې زموږ هم دغه ویډیوګانې روانې دي په پښتونخوا کې رانه الحمدلله چا زیات کار نه دی کړی په ټوله پښتونخوا کې ها 80 کورونو چابیانې ورکړي زه وسیله شیم خو بیا همدغه فتنې والا خلکو متنازع کړو
ځکه چې زموږ په پښتنو کې خدا ده چې د بل خپې راکاږي، دلته کې خو دوی دا موقع چاله نه ورکوي. غوړه به ته خورې ړه به هغه خوري، بنګله به تا جوړه کړي او سر به د هغه ماتېږي چې به دا خو زما سر له ده. دا موږ کې خلک دي. نو موږ د هغه ټولو سوشل اکټیویسټو ستاینه کوو څوک چې په دې حالاتو کې د غریبو سره مرستې کوي، تعاون کوي، صفت یې کوو، په جار یې کوو. بعضې خلکو ته دغه صفتونه چې کوم دی نو هغه صحیح ونه لګي چې ته یاره د پلانکي صفت کې او د پلانکي ملکه. زه همیشه سلام کوم په لر او بر او پښتون یم او د لر او بر ستاینه کوم. لر دې م راته خوشحاله وي او بر دې م راته خوشحاله وي. د لاس ګوتې یو شانتې نه وي. هر سړی د خپل ګریوان کې سر ښکته کړي چې مونږ کې څومره بغض، کینه، حسد او ریا ده. نور الله پاک فیصلې په نیتونو باندې کوي. د زړونو نه قادر الله پاک دی. ګرانو کتونکو دا تجارت میاشت ده، د عبادت میاشت ده، د خدمت میاشت ده. یو چانس دی الله پاک مونږ ته راکړی دی، موقع ده. په خپل چم ګاونډ کې د غریبو بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو خیال وساتئ. چا سره م روزګار شوي نه وي نو هغې باره کې غلطه خبره مه کوئ او د فتنې نه ځان وساتئ. د فتنې دور دی. دروغ هم په داسې ایماندارۍ سره وایي چې خیران به شي. دروغ چې په کم ایماندارۍ سره وایي، ځکه چې روژه هم برایې نه، مونځ هم برایې نه، خپلې فتلې او خپل ایمانونه. هر سړی د خپل عمل تابع دی، د خپل عمل ذموار دی. عمل به هم په کار راځي، کردار هم پاتې کېږي. بره د الله کیمره لګېدلې ده، د الله نه څه نه پټېږي، د الله نه څه نه پټېږي او دا بلکل صافي نه دي. علب خان شیرپو جون چې کوم دی دا کلو کتاب دی. ښه دغې پسې مزې سوشل ورک مې وکړو، ځان مې پکې کلم نه دی ښه کړی. زما موبایل، زما مایک، زما کور، زما ناسته، زما استانه، هر څه کتې شي. چا چې غلاګانې وکړې هغه بریالي دي، ځکه چې هغوی د فتنې ملګرتیا کوي. زه د فتنې ملګرتیا نه کوم، د چا بې ځایه صفت نه کوم. د ملک د غدار خلاف یم، د غل خلاف یم. چغوام د چا په صفت باندې چا نه پیسې نه غواړم چې زه به چا صفت وکړم او ته ماله پیسې راکړې. سوال نه پیدا کېږي. نه په چا احسان کوم، نه د چا احسان اخلم. خپله خورم، خپله څکم او د نن ورځې سوچ کوم، د سبا سوچ نه کوم. څوک ښېګړه کوي خپل آخرت ځان له ښه کوي، ما خو نه ښه کوي. په ما په سر خو هغه بوج راواچي، زه څنګه لګوم؟ ځان تباه کوم او که نه په صحیح طریقه باندې لګوم. دغه زما ژوند دی، دغه زما کردار دی. الحمدلله خوشحاله یم، داسې خوشحاله یم. نن خو سوشل میډیا کې ورکړې نو صرف علب خان شیرپو دی. په بل چا پسې دې خبرې وشي که نه، صرف علب خان شیرپو دی. هم د ځان لپاره فخر ګڼو چې د خلکو له زه په خوبونو کې م ورځم. بعضې خلکو له الله پاک دی خلکو سره خوږي چې الله سره تجارت کوي. ضروري نه چې ما سره کوي، چې هر سوشل ورکر سره کوي، هر ځای کې چې کوي. خدای دې ولې دې اجر ورکړي، ځکه چې دا موقع ده. الله پاک هم په آخرت کې فکار راوله او په دا دنیا هم ښکلې کړه. د غم نه م الله پاک وساته. ژوند ډېر هم تېر کړه، لږ پاتې دی. راځئ چې سوچونه مثبت کړو. مینې خوري کړو نه پرتون له ورکو لتې. په یو کس پرده چول الله پاک وایي زه په تا باندې پردی چوم، په یا کس او یا پردې به د باندې چوم. نو ډېر په بده لار باندې روان یو. خو ګرانو کتونکو په دغې به وختن په وختن به زموږ خبرې کېږي، بس مباحثه هم کېږي او تاسو ته اپیل کوم او موږ سره څوک کومک کوئ، په دې نیت یې کوئ چې الله د رضا دپاره کوئ. په مفاد چې د جینۍ به نمبر راکړي، جینۍ سره به خبرې وکړم، د جینۍ به سترګې ښکاره شي، هغې سره به کوم، په دې نیت پې کوم. په دې نیتونو منتونو مه کوئ. بس خالص مخلص د الله رضا. په هر ویډیو مې اکاؤنٹ نمبر شته، ښه ایزي پیس هم پې شته، داسې هم پې شته. آباد اوسئ، خوشحاله او بریالي راته اوسئ.